الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق النبي الرؤوف الرحيم. دغه مجلس صدر دیر گران قدر محترم شیخ الحدیث جامعہ نعمانی عثمان زئی حضرت مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب جی د مجدهم او دغه ادارے جمله شیوخ استادان اساتذه کرام په سټیج ناست او بهر په پندال کې ډیر معزز او مکرم علماء کرام مهمانان عظام زمون ټول تاسو میلمانه او دغه پندال چې د ما په خیال د لکونو مسلمانانو یو ډیر لوی اجتماع ده. دا خو په ځمکه ناستی یو بل سره تنګ ناستی ولاړ دي یعنی دا د لکونو اجتماع ده. هغې طرف ته دنیا خلق ولاړ دی ناستی څه زموږ نه پناه دي چاته ښکارو ټولو راغلو میلمنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بخاری شریف ټول تفصیلات ما په آخر روز ویلې دي. د کې علمی خبرې باندې د راویانو خبرې وي د امام بخاری غرض د باب نه او چې څومره مباحث دي ټول ما ویلې. نور کله به اخیری حدیث پرېښی او په هغې به هم دلته تفصیل کاو او دې ځل ما طالبانو ته ووایي عوام په دې خبرو نه پوهېږي نو بیا تنګېږي او ورځې هم لنډې دي ځکه دا بچي به نن خپلو کورونو ته ټول واپس ځي. نو ما وی مې زه چې څومره علمي خبرې دي او مباحث دي هغه راته وایم مې ټول خلاص کړي دي. صرف یو څو خبرې د خپلو طالبانو سره کوم د بچو سره کوم او د دې حدیث نه چې څه مسایل مستنبط دي او زما ذهن ته راغلي دي یا بعضې علماو لیکلي دي بس صرف حق دې طالبانو ته وایم. په هغې به یو 15 منټه یا 6 منټه ولګي عوام پرې مه تنګېږي. دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو ته وایم دا یو پټې د طالبانو خبرې دي تاسو پرې مه تنګېږئ. یو دی کې رسول الله مبارک دا خبر مقدم کو اگر چې پنیز د ابن الحمام دا مبتدا ده دا کلمتان حبیبتان
او دا مبتدا ده وجه ما ویلې تاسو ته خو جماهیر ټول علما وایي چې نه دا خبر مقدم دی او مبتدا مؤخره ده هم تاویل په دواړو کې مونږ کوو یو د دې نه دا مسله معلومه شوه چې په کلام عربي کې تقدیم د خبر جایز دی جایز نه بلکې کله حسن د کلام هم راولي تحسین د کلام ځکه د رسول الله مبارک نه زیات فصیح او بلیغ په دنیا کې رسوک تیر شوی نه دی نو دا د حضور پاک د وینا نه مسله مونږ وباسو چې تقدیم د خبر تشویقا دا یوه تاسو ویلي ثلاثه تشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر دویم تیسه معلومه شو مسله تقدیم د اوجه د تشویق د یو شي خپل مقام مؤخر وي خو د تشویق او د ترغیب د سامع د پاره د یو څو اوجه د وجنه تقدیم د ما حقه التاخير دا غي حسن او جواز ته معلوم شو او دریم تطویل د خبر مقدمه كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان په خبر کې دومره لوی تطویل کو ترغیبا او تشویقا د مبتدا د پاره د اهمیت د مبتدا دا څلورمه خبره شو پنځمه خبره هغه دا چې د کلام نه تعبیر په کلمې سره کول کلمتان دا د مجاز مرسل علاقه ده نو د مجاز ثبوت هم ثابت شو چې کله دا کل نه تعبیر په جز او کله د یو جملې نه تعبیر په مفرد دام په کلام عربي کې جایز دی بلکې حسن پیدا کوي شپږمه خبره دلته راغی کلمتان حبیبتان الی الرحمن دا الله ذات ذکر نشو صفت ذکر شو کله د ذات نه په یو صفت تعبیر دی یو غرض د پارم کولی شي لکه یو سړی وي فلان کې راغی زید راغی او یا یو سړی وي هغه هلکه ډېر لوی عالم راغی نوم یې وانلي نو دلته لفظ د الله ذکر نشو لفظ د رحمان ذکر شو د یو ذات نه تعبیر په وصف د یو درې وجو نه دلته دی یو دا چې دې کې اشارت دی ته چې د الله پتا رحمتونه دی رحمان ذات نو تعالی پکار دی چې د غرب خوشاله کې محبت وکړي او دویم ترغیب د دې چې مزید رحم بالله وکړي او درېمه دا چې په دې دوه کلماتو دا دومره اجر چې الله ورکوي نو د دې باعث رحمانیت رب العالمین دی او بل ته ثبوت د میزان راغی چې کوم په معتزله وغیره رد دی د میزان د قیامت پر ورځ یو تله وي د هغې ثبوت راغی اتمه خبره ثقل د کلماتو چې دا کلمات چې موږ په دنیا کې څونه کمې خبرې کوو سبحان الله الحمدلله د دې ډېر لوی وزن دی او تاسو ته ما حدیث ویلی حضور پاک فرمایي الحمدلله سبحان الله یملأ نصف المیزان یا تملأ والحمد لله یملأه او بل ته معلومه شوه بل اعراض د دې عالم اجساد لري په عالم مثال کې دلته چې څومره غیر مادي شیان دي دا به هلته موږ ته ووجدو ما عملو حاضره د دې به شکلونه بل ته یو بله خبره معلومه شي سبحان الله وبحمده نه چې تخلیه تقدیم په تحلی باندې تاسو په نور پوهیږئ یو لسمت یو بل خبر معلومه ده چې تقدیم د اهم په تسبیح تقدیم کې اهمیت ته په نسبت د حمد ولی اهمیت ته ځکه تسبیح مستلزم د حمد د پاره چې ته وې چې الله د هر عیب نه پاک دی نو په خپل ثبوت د صفات کمالیه ورالل ولی که ثبوت کمالیه الله له ثابت نه کې خدا عیب دی او تا مخکې تسبیح کې انتفاع د عیب وکړله تقدیم د اهم شو پکې بل ته تکرار د اهم معلوم شو تکرار مطلقاً شنیع نه دی دلته سبحان الله دو ځله ذکر شو بل ته معلوم شو د العظیم نه توحید ذاتی صفتی عظمت د ذات خو طول عرض نه د الله پاک د شان عظمت ثابت شو نو دیس کې زمون رد راغی په شرک فی ذات باندې بل ته عظمت د صفاتو ثابت شو د الله په شان صفات د بل چا نشي کېدی نو رد راغی په شرک صفتی او بل تعظیم فی الافعال ثابت شو چې د الله په شان غټ کارونه بل څوک نشي کولی نو رد راغی په شرک ساستی صفتی او فعلی باندې او توحید فی الذات والصفات والافعال ثابت شو بل ته سجع په کلام کې
قرآن شریف کې احادیثو کې مختصر معنی وی فاصله ورته وایي. خیر سجع په کلام عربي کې د هغې جواز ته ثابت شو. او بل دا چې کله د دو جملو منځ کې کمال اتحادي نو ترک ته حرف عاطف هم کولی شي. دا ته بله خبره معلومه شوه. اوس به زه د امام بخاري د دې حدیث پرانا کې د کلمتان پرانا کې د امام بخاري د کلام یو نقشه راته ذکر کوم. د دې حدیث پرانا کې طالبانو د پاره د امام بخاري د کتاب نقشه درته ذکر کوم. او هغه دا چې دلته راځي ثقیلتان کلمتان حبیبتان للرحمن. نو د کتاب د امام بخاري دا کلمتان دی، ډېرې خبرې نه دي، تکرار پکې ډېر زیات دی، اگر چې تکرار لفایدتین دی. امام بخاري وایي زما دا کتاب ګورې کلمتان دي، د دنیا د مقاصدو په مقابله کې ډېر معمولي زده کړه غواړي. او میزان دی دا کتاب وهو سهل على من سهل الله عليه. یریږي به نه وهو سهل على من سهل الله عليه والعمل به من أثقل ما يوزن والعمل به من أثقل ما يوزن والعامل به محبوب الرحمن والعامل به محبوب الرحمن والتلفظ به تلفظ على الذكر على كل حال ومقصده الله الأخير تكي مورا ومقصد هذا الكتاب ومقصد صحيح البخاري تنزيه الله وتقديس الله عن كل صفة لا يليق بشانه. ومقصد الإمام في هذا الجامع تحلي ذات الباري تعالى بكل صفة يليق بشانه تبارك وتعالى. ومقصد صحيح البخاري دا تكيم وورا ومقصد صحيح البخاري مقصد صحيح البخاري هو بيان عظمة الله عز وجل على كل حال. دا میرا دی حدیث مختصر غونده یو نقشه د بخاری په شکل کې ستاسو مخ کې پیش کړله. اوس به زمارونو د خپلو طالبانو ته یو څو ضروري خبرې کول غواړم. بچې دا د خپلو طالبانو ته یو به دا مهرباني وکړې چې تاسو د نن نه فارغ شوې بلکل خو داسې نه ده چې تاسو غټ ملایان جوړ شوې. خواري به غواړي، محنت به غواړي، رسوخ فی العلم، مطالعه د کتابونو بکوي، عقل کل بدن ته نه وایي، باقاعده خپل کتابونو به ګورئ او مطالعه بکوي، درس و تدریس وکړئ. معمولی کتاب دی ولی نی په خدای یقین کو په دې نعمانیه کې چې لومبي مدرس شوم نو زما لومبي د درس کتاب نحو میرو لومبي د نحو میر نه ما درس شروع کړی دی په دغه مدرسه نعمانیه کې. کافیه او نحو میر او میزان الاعتدال او دا سیزونه ما لومبي شروع کړی دی بدیع المیزان تیر وطن په دې مدرسه کې. نو ورکوټ درس ته ولی نی خو بچې درس به شروع کې او د کتابونو مطالعه کوي. لږ مهرباني وکړئ د نټ لا او د موبایل له یو پوټې غوندې مغلس طلاق ورکړئ. دا مې استعمالوئ. دا دجالي فتنه ده. ضروریات او فایدې پکې شته، دا نه چې پکې نشته، خو تاسو ته هغه فایده به کمه حاصله کړئ، نقصان به راته زیات ورسوي. نو رسوخ فی العلم مطالعه کوئ او کتابونه ګورئ. زره صرف او صرف د دریو علماو ذکر کوم، د دریو چې ما کوم مشاهده کړې ده. زمونږ باباجیو یو کتابو هغه په خپله وی په بونیر کې یو عالم سره او زما خوښو یو ځای کې مې کتلو کتبخانو کې نو مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه وی د دې تورنګزو نه بونیر ته زه پیاده لاړم هغه کتاب پسې او ځان سره مې کاغذونه واغېشتل، قلم دوات مې واغېشت، پینونه مینونه هغه زمانه کې نو او پیاده د دې ځای نه نیغ لاړم. پخوا به زمونږ د وطن خلک په دې سیکلو پیر بابا له تلل، خو په سیکلو به تلل. زه پیاده لاړم بونیر ته، په څو ورځې کې رسېدلی دی. په لاره باندې مې لوږې تېرې کړې دي، جوماتونو کې مې شپې وکړې، مولوي صاحب له چې ورسېدم ماښام
ما وسره په خیر علي ستړي مشي وکړ مې حضرت یو کتاب د تاسو سره ما یو کتابخانه کې لیدلې دی او چاوي تاسو سره شته نو زه دې پسې راغلم چې کتاب دې راوویسته نو زه بدلته کېنم 2 ورځې یا 3 ورځې کې ویزان سره ولیکم فوټوسټیټ خدا قصې نه وي پینونه قلمونه نو د خوړلې قلم به مونږ خپله په هغې لیکل کړي زه به ولیکم تعالی به خپل کتاب درکم او بیا به د نظم وی هغه راته وی هغه مولوي صاحب چې مولا د جومات کې شپه وکړه او سار به خبرې کوو څه سپوره ډوډۍ موډۍ راله راوویسته او څه سړه ترکاري وه مې وخوړه خو ډېر خفه شوم چې بنده د خدای چې دې راستی نو په دې شپه کې به تې ما بلا لیکل کړي وی سار وختي چې مولوي صاحب مانځله راووته کتاب یې ترخ کې ما له یې راکړ وی ما ته وی چې طالبه یا مولا زما بچو کې څوک عالم نشته او ته دې کتاب پسې دونه په شوق راغلی زه دا ستا مفت شو فري ستا شو و ډېر خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شوم واپس را روان شوم تورنګزو ته چې را رسېدم په لاره به کېناستېدم دونه مې شوق و چې هغه کتاب به ما کته مطالعه به مې کوله تورنګزو ته راورسېدم کتاب مې مطالعه مې وکړه کتاب مې ښه مضبوط زدم که په لاره په تلو کې مې مطالعه د کتاب کړې ده او زه دا تاسو ته وایم زما سره اوس هم مغني د ابن قدامه مالا عبدالله ابن سبیل په مکه شریفه کې تحفه کې راکړې ده او مجموعة الفتاوا د حافظ ابن تیمیه تاسو په خدای یقین کوئ ما ټول جلدونه نه دي کتلي دا په 1991 کې راکړې ده په مکه شریفه کې لیکن دا د انیس احمد موجود ناسې تاسو یې کتی شئ زمونږ باباجي هر جلد کتلی دی او نښې سره د هر جلد په اول کې چې کم مقصودي بعضې ناشنا مسایل دی هغې پې لیکلي دي په کاغذ باندې دومره مطالعه دویم مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ما خدمت کړې دا چې سدي دا د استادانو د خدمت برکت دی ما کې څه شی دی دا خو یو کمزورې شی خو د خپلو استادانو نه مې دړه نه دوا ایستله دوا مې ته ایستل داسې مې نه دي پرېښي ما مازدیګر به زه تلم هغه په جومات کې به ورسره ناست ما موله چاپي کوله په جومات کې هغه زمانه کې دستاربندی نه وې خلکو به طالبان به جومات ته راتلل او پټکې به یې راوړه وي ما ته یې تاو کا په دې اخري ورځو کې ما ته وي بچی تا خو پټکې راوړه چې درته تاو کړم ما د باباجي پټکې یوړه د پاجوس په میاد دي هغې د ما د سره تاوه خویده به وی دا خو ډېر مین شی راوړی دی که نه دا خو پختر نه ټینګېږي نو هغه سره به کله زه ګرځېدم یو خان او ممتاز خان خدای دې وبخي د هغه موټر و هغه به ګرځاو نو ما ته وی بچي اوس ګارې مې او ویزو مانکي ته مانکي شریف هلته پروګرام دی مې ډېره ښه د خوشحاله شوم زه ورسره کېناستم خو چې د کوره راوتنو کتاب یې راواغېست موی دا کتاب بچی ونیس ما ته بچی وي کتاب مې ونیوه چې کېناسته وي زما کتاب را مې زه د به سره په لاره څه خبرې وکړم او نظر یې کمزورې و دقسې ځان ته کتاب نیولی تر مانکي شریف پورې د په لاره کتاب وکت حالانکې مطالعه په ګاډي کې ډېره ګرانه ده هلته چې څنګه کوزېده وي زما دا کتاب ونیسه او مې نیو چې هلته یې بیان وکړو او فارغ شو او ګاډي ته راوخته وي زما کتاب را نو ګاډي کې داسې لایټونه خو نو دننه نو هغه لایټ ورته هغه ډرایور بلک ممتاز خان خدای دې وبخي اوس وفات شوی دی نو هغې ته کتاب نیوه تر د کلي پورې بیا په لاره کتاب وکته فیض الباری و د انورشاه کشمیري د بخاري محاشیه وه دا په لاره دا دوه شو دریم به درته ووایم مولانا علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه بلکل د وفات نه لږ غوندې مخکې زما په خیال کې ردینه یا هفته پس یا 10 ورځې پس وفات شو ډاکټرانو پابندي لګولې څوک به ورته کور نه پرېښودل درخواستي صاحب راغلی چې حافظ الحدیث و لیکن ملاقات په ډېر مشکل هغه سره وکړ بچو به ډېر خیال ساته چې افغاني صاحب لوی او غرو د زمانې یو هیره وه او چې څوک به ورله تورنګزو که د هغوی څوک خانداني وي تپوس وکړئ که میلمه به دننه ورغی او میلمه به د 2 منټو نه زیات وخت تېر کړ په خدای چې دننه د هغه د کور زنانو به دروازه ټکوله چې شا به وځه تکلیف مه ورکوه خو زموږ د باباجي به ډېر احترام کو ما ته وی تپوس ته ځو مې خو څوک دننه نه پرېږدي وي زموږ ثواب خو به وشي که چې ورلو نو هغې دننه کړه زه ورسره وم بیمار دی ډاکټر پې خبرې بندي کړي دي ملاقات د درخواستی بابا د سن نه راځي ملاقات بند
لیکن دغه وخت افغاني صاحب دو بالښتو ته متکې ته ډډه والې ده قلم کاغذ ورسره دي لیکل کوي ما اشمرل 12 کتابونه ورته خواره پراتو لګیا یې د هغې نه لیکل کوي ما به ورسره مازدیګر ناستې کولې ورسره م کله خوشطبي م کوله مې حضرت تاسو دا څه کوئ باباجي ولاړو وی دنه تپوس کوه وی بچې اړه مې غواړي چې دقه کتاب ته ناستې مو زما د سو خېږي نو تاسو به مطالعه کوئ کتاب به که ګورئ دا ستاسو دپاره یو هدایت دویم هدایت څه دی د امت د اصلاح فکر وکئ د امت اصلاح وکئ دا پټکي مونږ سر نه کوز کا دا یو بار زمونږ په سر زمونږ استادانو ایښودی هغه بوج څه ناسه زمونږ نه سپک شو اوچت مو که ستاسو په سر هم کېښود دا د کپړې تخه مه ګڼئ دا د ټوکړې یو کپړې یو رومال مه ګڼئ دا د علم یو بار وګڼئ چې ستاسو په سر کېښودی شو نن دا هغه پټکی دی چې مولانا عبدالحق په سر کړی دی دا هغه پټکی دی چې هغه ته مولانا حسین احمد مدني په سر کړی دی دا هغه پټکی دی چې هغه ته شیخ الهند په سر کړی دی دا هغه پټکی دی چې هغه ته مولانا قاسم په سر کړی دی دا هغه پټکی دی چې هغه ته شاه عبدالغني مجددي په سر کړی دی دا هغه پټکی دی چې کم پټکی هغه ته شاه محمد اسحاق هغه ته شاه ولی الله زور پسې امام بخاري ته او زور پسې عبدالرحمن ابن عوف ته حضور پاک په سر کړی دا څه وړور ورکوټه شی نه دی دا یو علمي بار ستا په سر پرېوته علم به امت ته رسی اوسه او د امت د اصلاح فکر بکې دعوت بکې او پخو اخلاقو بکې بهترینو اخلاقو سره پام کو بچې په معاشره کې داسې کار ونه کې چې د علم نه د خلکو نفرت پیدا کړي او داسې جون تیر نه کې چې سبا خلک وي مړه ده نعماني نه دا فارغ شوي دی مړه ده د حدیث څنګه عمل پې نشته او سبا څوک ستا د وجې ما ته او زما پټکي ته ګوته ونه نیسي ستا په وجه د رسول الله مبارک علم پسې څوک سپکونه وایي ستا په وجه دین پسې څوک سپکونه وایي په خدای قسم امام احمد ابن حنبل قسم یې درته کړې ده چې کله یې والو لبوته ظالم بادشاه والو لبوته وی په لاره یو غل راته وی احمده خبرې چې څه لدې بوځي ما وی او غلی شوم وی ما پیژنې ما وی نه وی زه د بغداد فلان کې غلی ما مشهور ډاکو غل د سلو نه زیات زه په غلا کې نیولې شوی ما او ښه والې شوی یم خو ما تر ننه پورې د یو غلی اقرار نه دی کړی زه ښه ډبولی شوی یم دونه وال ما خوړلی دي چې هغې مثال درته نشم ویلی خو ما د یو غلا اقرار نه دی کړی د یو غلا ولې وایي د پلانکي زوی دی د پلانکی زوی دی چې زما نسب بدنام نشي زه غلی یم خو که زه ویم چې ما غلا کړې ده خو زما پلار نیکه ته نسبت د غلا کېږي نو ګوره احمده لاړې وی به دی خو که خپل عقیده دې پرېښوده دنیا در پسې شاته ولاړه د ټول به غرق او تباه کې ډېرو خلکو ستا لمن نیولې ده ابه ټول تباه و برباد کې وال برداشت که خو خپل عقیده د قرآن شریف د عدم مخلوقیت او د کلام نفسي ټینګه ونیسه بچې دقسې تاسو د امت پیشوایان یې ستاسو لمن به دنیا خلکو نیولي ستاسو مقتدیانو پام کوئ په معاشره کې داسې جون تیر نه کوئ چې ته بدنام شي ستا پټکی بدنام شي او ستا نسبي نسبت د پلار سره دی او د رسول الله سره دی روحاني نسبت د پیغمبرو نه شرمئ خو اخلاقو سره جون تیر کوئ بچې جګړې مه کوئ زه ډېر افسوس کوم خبرې قیمتي دي وخت به پې لږي خو وویری ډېر افسوس کوم د خپلو علماو نه هم چې نن علما ډبل میکونو ته ناست دي یو پسې کنځل او بل پسې کنځل عوام به څه وایي مونږ خو د عوامو نه اورو دا خبرې دا ټول عوام لګیا دي هغه مولا پسې ځم که ده پسې لاړ شم هغه یو څه وایي دی بل څه وایي دا نفرتونه ولې مونږ پیدا کړل زه کم از کم د خپلو بچو ته ویم چې دا نن 1250 طالب علمان د حدیثو نه فارغ شو
او د افتاو دا ټول چې یو ځای کې 1300 ته رسیږي الحمدلله. نن دومره تعداد په ټول پاکستان کې انشاءالله په یو مدرسه کې به باقي کې بني. د کراچۍ ته تللی ما ابوالعذرالم په غټو مدرسو کې ما شرکت وکړ. زه لاهور ته تللی ما په غټو مدرسو کې ما شرکت وکړ. د ختم بخاري وګرځېدم په دې ټول پاکستان کې، بلکې پاکستان نه په آل ورلډ کې په ټوله دنیا کې دومره تعداد لکه چې جامعه نعمانیه نن فارغېږي صرف په پاکستان کې د یوې مدرسې تعداد ستاسو نه یو 100 کسه زیات دی، زیات نه 100 کسان چې دا علوم حقانیه ده. نور په ټول ورلډ کې داسو تعداد په ټوله دنیا کې پاکستان نه د حدیثو چې نن فضلا د دې نه دي دا بل ځای نشته. په دې د خدای فخر شکر ادا کړه، دا الله کرم ادا کړو. په دې د ټولو اوتمانزو کلي د عوامو او د دې رونو او د دې خویندو او د دغه زنانو چې تاسو له په کورونو کې روټۍ پخې کړې، خپله ډوډۍ در سره نیمه کړه، د ټولو اوتمانزو د جوماتونو د خلکو شکریا ادا کړو. د اوتمانزو خلکو ډېر خوش قسمته، د رزړو خلکو ډېر خوش قسمته، د تورنګزو خلکو ډېر خوش قسمته، د میریو د شولګرو خلکو ډېر خوش قسمته، د ضلع 400 خلکو ډېر خوش قسمته چې نن ستا په وړه ټوکړی د پیغمبر د باغچې ګل وټوکېد او خپل وطن ته ځي. الحمدلله. دغه ماشومانو لاسونه د ښکلولو دي چې کوم تاسو له ډوډۍ راغونډې کړي دي. د دغه زنانو لاسونه په خدای قسم چې جایز نه دي، ګناه ده او رسیدل ممکن نه دی او جایز نه دی، ګناه ده. ګنې د دغه زنانو چې تاسو له روټۍ ټپولې دي لاس د ښکلولو دی. د دغه زنا سړو چې دا تاسو له راوړې د ستاسو د دوی بجلی استعمال کړی په جوماتونو کې، تاسو له دوی اوبه استعمال کړي په جوماتونو کې، تاسو له ډوډۍ پخ کړي دي، تاسو له بیګا پروګرامونه کړي دي، تاسو سره میره کړې ده، مینې اظهار کړی دی. په خدای قسم چې زه تندي ورته ښکل کړم. دا د چې څومره مفتی صاحب شکریا ادا کړه، دا د انتظامی د موږ د پولیس والا دوستانو ډیوټي خپل طرف ته کدار چا به یو خپل ډیوټي وي او خلوص او اخلاص او جذبه بله ده. ډیوټي دی پولیس والا خپل ادا کړه، خپل ډیوټي د په خپل ځای جدا خبره ده. خو د دوی چې کوم اخلاص ما ولیده، د دوی چې کومه میره د دې طالبانو سره ما ولیده، د ډي پي او صاحب محترم او د دې علاقې چې کوم ډي اس پي صاحب دی د دې علاقې او د دغه سیټي او د دې 400 او د دې تانې چې کوم جوهر خان او دغه کوم اسسټنټان او کوم مرګري دي، زه وایم چې پروردګاره زه بدل نشم ورکولی. د طالبانو دپاره نن دوی دلته ناست دي او د ډېرو ادارو دوستان دلته کې موږ سره موجود دي، د سیکورټي ادارو مرګري دلته موږ سره موجود دي. زموږ ستاسو د حفاظت دپاره، ستاسو د اجتماع د خشته کولو دپاره زه به څه شکریا ادا کړم، زه به خپل رب ته ورپېښ کړم چې ربه بس ته ګورې د دوی حالاتو ته، د دوی مینې ته ته ګورې، خپل رحم او د کرم معاملات له دوی سره وکړه. زه د چا شکریا ادا کړم، د کمیټې د ملګرو ادا کړم، که د اوتمانزو د خلکو ادا کړم، که د دې زنانو او ماشومانو ادا کړم، که چندو والا ادا کړم. زه ما سره خو نه دي، الله تا سره دي. دا قوم چې تاسو د دوی په ډوډۍ سبق ووی، خدای د پاره دي کې نفرت به نه پیدا کوئ، مینې محبت سره خدمت وکړئ. دا ملک پاکستان په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. دا ملک چې زه به یم، ته به یې، مدرسه به دا ملک چې ستا پټکې به زما پټکې به، دا ملک چې ستا عزت او زما عزت به، دا ملک چې نو ته به جم دی او زه به جم دی. خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا نخواسته ملک لاړ، زم لاړم، تم لاړې، مدرسه م لاړ او پټکې م لاړ، هر څه جومات م لاړ. زه به هندو لاندې ژوند تېروم، زه به د مودي او د هندو لاندې زندګي تېروم. ورشه ګوره په هندوستان کې د مسلمان حالت، ورشه د قربانۍ پر ورځو کې وګوره ته د هغوی مخکې غوا خواله لکه. دا زما ملک په ډېرو قربانو اخیستل شوی دی.
دا ملک دا زمونږ ملک دی د دې ملک خدمت به مونږ کوو دا به روانو نه دا به په ډبل میکونو یو بل پسې کنځلې نه کوو بهترینو اخلاقو سره به بچې ژوند تېروئ مونږ به نه شرموئ هلکه وایي دا خو زه اصلاح کوم اصلاح دې ته وایي چې ته هلکه یو خبره کوم ما نه به یو خبره غلطه وځي ځه ما نه به یو ضعیف روایت وځي یو ضعیفه واقعه به وځي که ته اصلاح کول غواړې ما ته ټلیفون وکړه او که نږدې راشه یا ما ته ټلیفون وکړه کې به نو پیاله چای به هم در باندې وڅکم ډوډۍ به هم در باندې خورم خبره به خپل کور کې حل کار دې څه دی چې ته ما پسې په مایک ته خیږې زه تا پسې مایک ته خیږم مفتي صاحب تا پسې خیږې ته ده پسې خیږې او بیا د یو بل قسم په خدای چې نن علما په سوشل میډیا په مایک د یو بل ښځې لوڼه کندي زه خو خوایم تا کنځل ګناه ده په خپله ولې کوم زه خو یم د پیغمبر د وارثان جوړوم د پیغمبر وارث په دا کار کوي په وړو وړو خبرو پټینې خبرې دا اختلافات خو صحابو کې مو نو په منځ کې د اختلاف خو پیغمبر مبارک چې دغه ته بنو قریظه ول صحابه ولېږل وي مازدیګر مونځ به هلته کوئ چا په لاره وکړو چا هلته وکړو ظاهر اختلاف جوړ شو په خدای که پیغمبر یو ته ویلي چې تا ولې داسې وکړو تا ولې داسې وکړو تاسو ته خو مسالې دین معلومې دي بچې د دې پټکي لاج به ساتئ یو سړی را پاسې ستا په پیغمبر اعتراض کوي قادیانی را پاسې شکر دے ڈٹ کر ہمارے علماء نے ان کا مقابلہ کیا او دا آئین پترو باندے نن دا دستور پاکستان او دا آئین پترو انن کافر دے ځان ته مسلمان نشي ویل او نن په حیثیت دا اقلیت به الیکشن کی ساخلی په حیثیت دا مسلمان نشي غشته یو سړی را پاسې د پیغمبر د حدیث و انکار وکړه بالکل ورپسې ورپاسه او خو په شایستر الانداز کې رد وکړه قوم خبر کا یو سړی راغی ستا په دین او په اسلام باندې حمله کوي بالکل تعالی جایز دی او کدا غیر دین بچ کا خو نه په پټې خبرو دا مستحب دی او دا مستحب نه دی او دا غوره دی دا نه غوره دی او د یو بل په مقابله کې جمعتونه جوړی د ده پسې مونځ نه کومه ولې د امین په زوره وی د پسې نه کوم ولې د امین پټ وی خدای ته وګوره دا د اولا او غیر اولا مسله د غوره او د ناغورو مسلو کې امت متفق کې بچې مو امت یو کې مونږ چې یو پاکستانی قوم یو وي په خدای مودي خو سکه چې دا ټوله دنیا او کافر را یو ځای کا که د مسلمان د خپل د ځمکې نه اوچته کی او که مونږ کې اختلاف وي مونږ به غرق یو تباه وي زمونږ دین به تبه وي زمونږ مدرسه به تبه وي بهترین اخلاق سره ښه اخلاق به ځان کې پیدا کړئ او یو کبر به نه کوئ پکېږئ ما زه ستاسو اصلاح کوم بعضې عالمي بعضې مولۍ چې ورنږدې شي او ټک به درکوي رسول الله مبارک څه فرمایي ان من شر الناس یوم القیامه اشر الناس قیامت پر از خراب سړی څوک دی دا چې دواړو جهانو سردار فرمایي من ودعه الناس اتقاء فحشه په دې وجه څوک نه ورنږدې کېږي چې رټي مې په دې وجه څوک نه ورنږدې کېږي چې کنځي مې مال ټک را کوي بهترین اخلاق عاجزي ځان کې په دې ځان بل وي حساب وی چې د بل کموالی راولي د بل په بغیبت او په بهتان او د بل مولا په سپکه ځان لوی کوه ما ځان کې صلاحیت پیدا کړه چې لوی شي چې ته وایې زه کمزور یم او خلک وایي لوی سړی دی چې ته وایې زه طالب العلم یم او خلک وایي لوی مولا دی چې ته وایې زه هېڅ شی نه یم دانه د غنم چې په خاورو کې په ځمکه کې خاورې نشي دا نه زرغونېږي د ګلاب دانه چې ځان خاورې کې نو ګل ته جوړېږي او چې ځان یې خاورې کړي نی په مالوچو کې دی خودي والله که ته ګل جوړ کې ځان خاورې کا ځان عاجزه کا تا نه به ګلاب جوړ شي او تا نه به قیمتي یو بهترین بوټی به دنه جوړ شي پردی سپک او پردی بد او بعضې زمونږ دا چې ستاسو په معاشره کې کم مشران او سپینګیري علما دي د هغې احترام به کوئ پوره احترام دا بوډاګان سپینګیري هلکه دا په څه پوهېږي دا بوډا دی
په خدای چې غوښه وسوځي پته نه خدي زما بعض مشران علما دي استادان مې نه دي ما ته سبق نه دی ویلې خو یاره چې زه کوم وخت طالب هم هغه وخت کې دي درسونه کول زه د استاد غوندې قدر کوم د ملک د قانون به احترام کوي بل د قانون نه بار بنوځي د ملک د قانون احترام وکړه جون به خشته تیریږي او ښکلې به تیریږي په کور کې دننه د پلار د نظام د قانون خیال ساتئ بس هېڅ نشته بهترین اخلاق عاجزی او دا دعا بم کوي او مهنت بم کوي او کوشش بم کوي چې الله په دې خوره په دې ګوټ ګوټ باندې مونږ ته دغه پیغمبر د حدیث او د قرآن رڼا وښودلې کې چې دا مونږ بل په قرآن آباد شي زمونږ بل د پیغمبر په حدیث آباد شي او زمونږ بل د رسول الله مبارک د قانون په احترام او په قانون باندې زمونږ بل آباد شي نو عاجزي به کوئ تکبر به نه کوئ غیبتونه به نه کوئ او د مشرانو علماو قدر به کوئ یو عالم دی هغه کمزور دی بوډا دی ورځه ولا دعا ترې غواړه ما تاسو ته ولیدم باباجي لوی عالم و مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه بیا به م افغاني صاحب لته دا کابرو علماء قدر وکي عزت وکي او احترام وکي او یو خبره بل کوم چې دا علم به ذریعه معاش نه جوړوي تمې لالچونه مه کوئ الله به درکوي زما قسم په خدای چې روزي د الله په لاس کې ده ډوډۍ خدای ورکوي که خبره د اسبابو شوه او خبره د پیسو شو د دولت شوه مولا د لوږې مړ واله په الله بروسه ده موږ څونه تنخواه به مفتي صاحب نه تپوس وکړه څونه غټ تنخواه به 4000 او 5000 او 6000 د مدرس تنخواه 10000 شو داړو غټه تنخواه دی 20000 کا په 20000 گزاره کی ستا په 1 لک کېږي ما یو ځای کې بیان کوم چې خوش طبیعه خبره پکې رااله مې زمونږه 4000 او 15000 تنخواه ده دا استاد یو بابا وی په دې گزاره کېږي مې باباجي په دې ډوډۍ خدای را کوي جامه خدای را کوي دارو درملو تنظیم کېږي مې په دې کې حجونه عمرې کوو هغه دا څنګه مې په څنګه دې نه پیغام نه 4-5 مونږ خو او یا 3000 تنخواه لو میاشت پس قرضدار یو او ته په 4-5 کې مونږ عمرې او حجونه کوم په خدای لواګان هم پکې خورو او دا سلوا پکې خورو چې ټوله شپه په خدمتونو او مهنتونه شوي وای مور مې یو کتر حلوا راوړو په دې مې مور ټوله شپه تېره کړې ده بادام او چکې دي مولوي صاحب مې خدای حلوا به کله راځي یاره ویله ما هغه وخت شوګر شروع شوی لږ لږ ما شروع پیو که غلق را نراخ کوي دا څه کوي دا حلوا دی وخوړه خو چې شوګر بیا اوچتېږي دا بنده نه ده مې نیک بخته چې حلوې خورمه څونه به شوګر اوچت شي 130 دي شي 200 دي شي 300 دي شي مرم خو پې نه چې نه خورم ټینشن جوړېږي شوګر هم اوچتېږي او بلډ پریشر هم اوچتېږي او دړه دیکم پکې شته نا بابا ما ته دا څنګه مې په څنګه دی بالکل نه پوهېږم خدای راکوي چې پاسې د 5000 روپۍ جیب نه راوستې واپس راغی ما ته مولوي صاحب دا زما را طرف نه هدیه ده چې مې قبوله کړه مې باباجي تا یو ټکي اوس بار بار وی تا څه وی مې چې دا څنګه مې دا څنګه ستا لکې خدای واچوله زمونږ روزي مونږ باباجي د خدای وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به وی د مولا روزي د اسمانه مې ولې نورو خلکو د کوینه ده څه وینا نور خلق ظاهري اسباب باندې اعتماد ساتي زمونږ دغه اعتماد نشته استعمالو خو یقین او ایمان هم په الله په الله ایمان وساته یقین یو خبره کوم کسب معاش وکړئ پردو ډوډو ته مه کښېنئ تب تاسو نه دي په دې کتابونو کې پلان کې نجار لوی محدث دی ترکان هغه نجار د ترکان وته پلان کې حداد دی لوی محدث دی شیخ الحدیث چې تاسو وایي حداد څه شی دی لواري کړی دی امام ابو حنیفه د کپړې تجارت نه دی کړی ولې صحابه تجارتونه نه دی کړی تجارت څه ګناه خو نه ده د حضرت عثمان نه زیات مالدار څوک عبدالرحمن ابن عوف سره څونه پیسې وي او دا ټول د پیغمبر مبارک مخکې دي تبوک کې حضرت عثمان چنده ورکړه د دنیا مالو دا خو ورته ونه وي چې دا مال د کوم ځای جمع کړی
جمع د مال ګناه خو نه. تاسو د موسی او د حضرت خضر په واقع کې نه دی ویلي چې دو پیغمبران حضرت خضر نبوت کې خو اختلاف شته، خو بنا بر قول راجحه پیغمبر لاړل د خزانې د حفاظت لپاره او دیواله نه. علما خو دې نه دا معلومه چې جمع د مال جایز ده، خو یاره الله به نه یېروي. مقصود به ذات به دنیا نه ګرځوي، مقصود به ذات به د الله رضا ګرځوي. نور د چا لاسونو ته مه کښېنئ، ورسره مازدیګر ماښام څه ناڅه خپل تجارت وکړئ. خپل کارو کې دارالعلوم دیوبند کې به زمونږ طب ښه چې دې مازدیګر ماښام ځان له دوکان وباسي او خپل خپو باندې په خپله ودرېږي. او زما وروڼو په دغه احادیثو مبارکو عمل به کوئ، او د بل بدی چې د دې مادرې علمي دارالعلوم نعمانیې سره تعلق به ساتئ. دا ستاسو د علم مور د مور خلک تپوس کوي. دې جامعې ته به تاسو راځئ او د دې جامعې تپوس به کوئ او د خپل استادانو سره به خپل تعلق ساتئ. مونږ له چې کله هم راځئ مونږ به په دقه نظر ګورو د بچو په شان. دا مونږ بچی معاشره کې ښکلی ژوند تیر کې، خشته ژوند تیر کې، د پیغمبر مبارک په دې حدیثو په خپله عمل وکړئ او خلکو ته مرسوئ. د تکبر او د غرور نه او د غیبتونو د دې قصو نه ځان وساتئ. بس د دین سوچه خدمت چې څنګه رسول الله مبارک صحابه وکړی، انشاءالله امید لرم چې هغسې به کوئ که خیر انشاءالله. باقي زما وروڼو اخیری کې یو خبره کوم نو بیا به دعا وکړو. ادا ده د عوامو دوستانو ته پته نه لګي او زمونږ طالبانو ته پته لګي چې د استاد او د شاګرد ډېره زیاته مینه یو بل سره، ډېره مینه. بچې نن به تاسو زه رخصتوم، نن به زما د غېږې نه جدا کېږې، د مفتي صاحب د غېږې نه او د استادانو د غېږې نه به جدا کېږې. ځای به تاسو خو به لاړ شئ د خپل مور سره د خپل پلار سره هغې سره به خپل وخت تېروئ. خو چې دا کله زمونږ بیا سبق له نه راځو مدرسې ته، نو زه په دې لار هم په ګاډي کې نه ځم، په دې بای پاس ځم څو ورځې. دا ستاسو ښکلې چهرې دا زما نه هېرېږي، دا ستاسو خشته مخونه دا زما نه هېرېږي. ما عجز مسکین به په خپلو دعا کې یاد ساتئ. دارالعلوم نعمانیه دا به په دعا کې یاد ساتئ. مفتی صاحب شو، ستاسو نور استادان شو، مولانا فهیم جان صاحب شو او دارنګ انیس احمد شو یا نور استادان دي، دا به ټول په دعا کې یاد ساتئ. بچې د طالبانو دعا خدای قبلوي. د دین د طالبانو د دین طالب څوک دی؟ ما ته د دستاربندۍ نه مخکې دا زما زوی پې ګواه دی. یو طالب العلم ټلیفون وکړ نو ما ته وایي چې شیخ صاحب دعا راته کوه. زه نوم نه علم د هغه طالب، زمونږ د مدرسې طالب دی، 2-3 کاله یې دلته تېر کړی. ما ته وایي مولوي صاحب دوا راته وکړه، ډېره کمزورتیا مې ده، ډېره عاجزي مې ده، اوس خپل کتابونه خرڅوم. بلکې وی خرڅ نه کړل کتابونه، او یو شرح راله چې اغشتې وه مې هم خرڅه کړه. په دقسې 6 کیلومیټره پیاده راغلی دی، کری ورسره نشته. 6 کیلومیټر پیاده. مې بچې سار راشه بسر څه چې تاله زه انتظام کومه. نه 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 وایي زه تا ته ځان هم نه ښیم، بیا شرمېږم. بیا څه ځای نه خدای بندوبست وکړه، ما انیس احمد له ورکړی. مې چاته مو وایه، مفتي صاحب هم خبر نه کې، پټ غوندې د وې زه پېژنم دا طالب زمونږ شاګرد دی، مې راویې غواړه څه تعاون ورسره وکړه. په خدای قسم بچې، ای دوستانو قسم په خدای، قسمیت درته ویم چې دلته طالب به سار سبق وي، مازدیګر به چینګچي رکشه چلوله چې ځان له به مور پلار له څه پیدا کړه. همته چا ظالم پټه کړه. دغه ځای کولاډیر چوک کې را روانم، هلته ګاډۍ ودرېده، رشو د هوټل نه یو 2 کسو را منډې کړې، جي موږ سره ته کې هوټل کې روټۍ وخورئ. هلکه مې تاسو خو زما د دورې طالبان معلومېږي. ویو که نه جي موږ دوره کې طالبان یو، دلته څه کوې؟ نو جي بس کور هېڅ هم نشته، درک نه لګي. نو چې هلته نه فارغ شو نو د هوټل کې دلته خلکو ته ډوډۍ ږدو، میزونه صفا کوو، په دې 100-200 روپۍ خدای راکړي. قسم په خدای چې د داسې طالبان ما ته یو زنانه پر اوس کال ټلیفون وکړ، یو زنانه وی زما زوی به عالم شي، ملا به شي، او جړلې
مې خورې که محنت یې کړی او خواري کړي خو ملا به شي که یې نه کړی نو ما ته وایي چې ما جاله سره خبره کوه ما ته ټلیفون بند نه کړې د ډېره بې کس او بې سوکه ښځه زما خاوند مړ دی ما ته را خپل بچي ماشومان یتیمانان پاتې دي او ستا تقریر مې نن نه اته کاله مخکې اورېدلی دی تا وې په یو بچي علم وکړې اقه وخت سره مې کوم مشر یتیم بچي وغه علم پسې وویسته او یې سخت کال تا سره دوره کوي ما ته مولوي صاحب زما زوی که ملا نه شو دا به څه کېږي ما خو پردي کورونه جارو کړي دي ما خو پردي ماشومان لوبولی دي د دې بچي د خاطره ما خو خپل کور نشته د دې لپاره خو ما پردي ماشومان پاک کړي دي ما پردي لوښي وینځلي دي ما پردي جامې وینځلي دي خو چې زما بچي باندې خدای پاک علم وکړي داسې د نوابانو د خانانو بچي خو نه دی داسې بچي هم په دې کې شته داسې هلکان هم پکې شته چې د هغې میندې په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي یقین په خدای وکړه اوس هم درته زه قسمیان ویم زمونږ یو طالب ناجوړه شوی دی د دې تیرا د علاقې یو طالب دی ناجوړه غریب پروت دی ما نن هم سار تپوس وکړه تورې شلېدلی دی او بیا ډاکټر دلته کې سپړ دی اوس ورته ډاکټر وایي په ده به 80 लाख روپۍ خرچه راځي 80 लाख څه کې 80 लाख پیسې نشته دسترمندۍ نه غریب پاتې شو دا خو دا فقیران مسکینان د دې د میندو اخلاص د دې د پلارانو اخلاص د دوی اخلاص ته وګورئ دا کومه ډوډۍ چې په جوماتونو کې دوی خوري څوک به خوري مختلف قسمه ترکارۍ یو ځای کې هغه کیري یخه پخه 2 بجې د دوی د مدرسې نه چوټې کېږي 2 بجې د مدرسې ډوډۍ هم کاڼې دی او د جومات ډوډۍ به صحیح چې دی جومات ته رسېږي دا د څه دپاره دا د رسول الله مبارک د دې حدیثو را زده کړې دپاره رحمان رب چې په دې رحمونه کې کوي به پچا رحمان ذات چې دې ته د رحم په نظر ونه ګوري چاته به د رحم په نظر ګوري بچې نن تاسو زموږ نه جدا کېږئ مدرسې ستاسو هغه خدمت نه دی کړی چې پکار مونږ تاسو ته هغسې درسونه نه دي ویلې کم چې پکارو تاسو ډېر پاکان یې زه چې دعا کوم زم خدایا د قیامت پر ورځ زما حشر د رسول الله مبارک د دین د خادمانو سره کا او د دین د طالبانو سره کا بچې اسنه مونږ راونه نیسئ د قیامت پر ورځ محتمیم صاحب گریوان نه ونه نیسئ مونږ به ته به دعاګانې کوئ مونږ ته به خپل حق معاف کوئ زمونږ بچي د خدای په خاطر مونږ مخلې مونږ معاف کړی او چې دا ما سوی په دې به عمل کوئ او یو درخواست به زه تاسو ټولو ته وکړم عهد به د نالم عهد چې تاسو چې څوک مدرسې سره چا مې امداد کړی دی د علوم نعماني سره چا مې امداد کړی دی مخکې نه اوسه پورې دیانتن په تاسو لازمه ده چې دعا به ورته کوئ نه کړه د قیامت پر ورځ غاړه بنده را په الله باور وکړه ګورې بخاري شریف مې مخې ته پروت دی بخاري شریف مې مخې ته پروت دی یو زنانه 15,000 روپۍ وې که 4,000 دي اوس ما نه خطا کېږم ولې چې ما ډېره درانه خبره وکړه هغه راوړله او قرآني احمد والدې ته پته را او راوړله او داسې یې نوټونه یې داسې راغونډ کړي وایي مولوي صاحب دا په طالبانو خرچه وکوه دا پیسې او زه ډېره زیاته عجز یم او ډېره فقیر یم او ماشومان بچي مې دي یتیمانان دا راله خلکو صدقې خیراتونه را کړي دي ما یو ځای کړي دي دا په مدرسه کې ولګوه د دغې زنانه اخلاص ته به خدای نه ګوري نو تاسو به دغې خلکو ته دعا نه کوئ دا نن چې چا د سره امداد وکړه دعا به نه کوئ ورته کم چې زما طالبان دی او ما سره فارغ شو چې دا ما درته کومې خبرې وکړلې دا د دې دعا پورې چې دې خلکو ته چې چا تعاون کړی دعا به کوئ د هغې به ما سره نن لاس اوچتوئ او عهد به کوئ زما طالبان ټول لاس اوچت کې او شوق سره انشاءالله مو وایئ شوق سره ووایئ انشاءالله نور شوق سره وایئ انشاءالله
او چې دا کم خبره درته ما وکړلې د دې عهد به پابندي کوي بچې دا ستاسو ما سره او د مفتي صاحب سره یو بیعت شو بیعت د دین د پټکی د رسول الله مبارک لاج بساته دا ملک دا به ان شاء الله په دین او په قران او په سنت او په خو اخلاق او آباد ساته او ان شاء الله العزیز او ټول مجلس کې خو الحمدلله دی خو لکه زمونږه زیات حق په دې خپل بچو وینو زمونږ دا قانون دی جی حضرت زمونږ دا قانون دی چې زنګ په درس کې په افتنینو په دویم هفته کې یو ځل لازمن دوی له موږ تربیت ورکو دوی له ښه تربیت ورکو الحمدلله زمونږ د طالب علمان د مدرسې نعمانیې الحمدلله مونږ ته پته ده چې راشي ټول مدرسین دي امامان دي او ښه د دین خدمت کوي وی اکا دوکا پار چا کې وي هغې نه څوک نه خلاصېږي والحمدلله زمونږ په هدایاتو دوی عمل کوي د الله په فضل دا تاسو یو بیعت شو زمونږ سره او د مفتي صاحب سره او تاسو مونږ سره ډیر ښه وخت تیر که زمونږ تاسو نه د اخلاقو په بنیاد هېڅ شکوه نشته دا د مفتي صاحب ناست دی مونږ سره هم ښه حاضري وکړه ښه پابندي مو وکړه مونږ تاسو ته چې مونږ څه ویلي دي په هغې پابندي کړې ده او بیا به هم کوی که خیر انشاءالله او بچې دعا کو او دعا نه پس هم په خدای سپارم زه الله ته سپارم تاسو خپل رب ته تاسو سپارم څنګه امام بخاری مور امام بخاری په بیت الله کې الله ته سپارلی د امام بخاری مور د امام بخاری په بیت الله کې الله ته سپارم یفوضه الیک فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین بچې زم تاسو خپل رب ته سپارم تاسو ډېر اخلاص وکړو تاسو میندو تاسو سره ډېر اخلاص وکړو تاسو ډېر ښه وخت تېر کړه موږ سره په لوی الله م سپارم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الله زموږ دا طالبان دا بې کسه بې څوک عاجزانان مسافر دي دا یو ځای بل ځای نه الله ستا د پیغمبر مبارک د حدیثو زده کړې له پروردګاره دوی راغلي دي یا الله دوی د ډکو منګولو سره خپل وطن ته واپس ولېږلي الله په خیر خپل وطن ته ورسولی کې الله په دغه مبارک و احادیث ردیو زمونږ د ټولو عمل نصیب کې الله العالمین دغه قرآن او دغه سنتو د بهترینو خدماتو توفیق د دوی نصیب کې الله دغه وطن د قوانینو مطابق پروردګانه دغه وطن او د ملک د آبادۍ د دین د آبادۍ او د ملک د جغرافیې سرحداتو او نظریاتي سرحداتو الله د حفاظت توفیق د دې بچو نصیب وګرځولی کې پروردګاره دا بچی دي د دې په عمرونو کې الله حفاظت کې الله دې په مال اولاد کې حفاظت پیدا کې یا الله د ماشوموالي نه چې دوی څومره سبق ویلی دی دا 8 کاله 9 کاله په مدرسو کې او اخري دوره مونږ سره وکړه الله ټول ولا قبول کې الله که ردینه څه بد اخلاقي شوي د درس خلاف څه شوي نور څه شوي الله دا بې کسه بې څوکه طالبان دی الله معاف یې کې الله معاف یې کې الله معاف یې کې خو خپل مبارک پیغمبر د حوض کوثر بوله الله ورسول کې الله په خیر او عافیت خپل وطن ته ورسول کې الله د دې مور او پلار د دې خاندان په دې خوشاله کې الله د دین او د دې وطن معماران جوړ کې پروردګار الله د دین او د دې وطن معماران جوړ کې الله د خو اخلاق او خاوندان کې الله ته قبولیت نصیب کې او ته کامیاب کې الله زمونږه جامع نعمانیت ته دعا کې الله ته کامیاب کې الله ته کامیاب کې الله زموږ د طالبانو چې دا کم په میدان باندې وخت تیر کا الله د ټیم د چت لاندې دا کال تیر کا په یخنۍ او په ګرمۍ کې الله خدایا دغه مدرسې د خپل غیبي خزانو نه مدد وکړي الله د خپل غیبي خزانو نه مدد وکړي مفتی صاحب محمد حسن جان صاحب ته الله مدرسه چلول آسان کړي الله مدرسه چلول ورته آسان کې الله د خپل غیبي خزانو نه مدد وکړي پروردګار ادي والد محترم مولانا روح الله صاحب رحمه الله د دې دادا امجد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه او دلته چې کم نور مدرسین تیر شوي دي مشران دا چې چا جوړه کړې ده د اداره حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا حمد الله صاحب رحمت الله دا ما ته یاد دي نور مې هیر دي
خدای دا اغي په قبرونو باندې انوارات نازل کړي، برکات نازل کړي الله. او د لومبۍ ورځې نه اوسه پورې چې دارالعلوم نعماني سره چا هم څه مدد کړی دی یا نن چې اعلانات وکړ نغد یې ورکړی، الله دې ستا د حدیثو د دې باغچې ګلانو سره کړي دي، الله د دې بدلې په دواړه جهانه ورکړي، رزق کې مال اولاد کې الله دې برکتونه پیدا کړي. چا اعلانات وکړ الله د هغې توفیق والا ورکړي. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای، ستا په موږ ډېر لوی احسانات دي الله. موږ له دې ژوند راکړه، موږ له دې مال بچي راکړل، موږ له دې عزت راکړه، موږ له دې دین راکړه، موږ له دې ایمان راکړه الله. الله د دې د شکریې طاقت راکړي، خدای د دې د شکریې طاقت راکړي. خدای موږ ګړی په ګړی ته خفه کړی، موږ سیکنډ په سیکنډ الله ستا خلاف کړی دی، ګناه هم کړی، ګناه ستا خلاف دی، د سترګو د غوږونو هر قسمه موږ معاف کړه، موږ معاف کړه الله. ستا د ذات نه بغیر خدای زموږ بل سره نشته. موږ چې ډاکټر نه لا علاج شو بس وي دلته اوس علاج نشته وي بس خدای ته غواړلو. یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. تکلیف خدای راولي لر کوي الله، بل څوک خدای ستا نه بغیر زموږ تکلیف نشي لر کولی. چې ته خیر را رسوې څوک رکاوټ نشي جوړېدی. رب ذوالجلاله تا نه غواړو خدایه، ته مو آسره یې، موږ ډېر کمزوری یو. انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء. پروردگاره ته غني بادشاه، ستا په چا سال نه، موږ فقیران یو، موږ مسکینان یو خدایه. زموږ بل څوک دي چا نه وغواړو، زموږ بل اساس سره د چا ته لاس پورته کړو، تا ته م لاس پورته کړی دی خدایه. ته قادر مطلق یې، ناشنا کارونه کوې خدایه. د اسمان دې څنګه پیدا کړی، دا ځمکه د اوبه دا غرونه، موږ د انسانانو مسلمانان پیدا کړي یو، موږ نه به ډېرې غلطۍ شوي، ډېر تقصیرات، ډېر ګناهونه، موږ کمزوري معاف کړه الله، موږ وبخښه خدایه. د بخاري او د حدیثو کتابونه م خلاص کړل، بې شمېره حدیثه مو په زرګاو. الله دا دعا خو د دې مجلس قبوله کړه خدایه، الله د دې مجلس دا دعا قبوله کړه. د دې که طالبانو، د دې بې کسو، د هر قسمه خلق دلته ناست دی، موږ خو ګناهګار یو، خو دې کړی نیکان شته. الله د هغې د دعاګانو سره زموږ دعا قبوله کړه. یا الله زموږ دا معافي وکړه، زموږ پټ، زموږ ښکاره، زموږ واړه، زموږ لوی، ټول ګناهونه معاف کړه خدایه. خدایه که ته موږ راونیسې موږ به غرق شو، که ته م بخې ستا څه راځي خدایه، ستا پې څه راځي خدا، ستا خدایه کې خو الله کمې نه راځي، ستا خدایه کې کمې نه راځي خدایه. که ته موږ راونیسې بیا ستا خدایه کې زیاتې نه راځي. الله موږ معاف کړه، دا طالبان معاف کړه، دا عوام دوستان چې څومره راغلي دي، درس د دې طالبانو، د دې غریبانانو، بې کسو په ناسته دوی سره په دې ځمکه، په دې خاورو کې دوی ناسته وکړه، په دې مینه جذبه راغلي دي. خدای پاکه دې کې مالدار غریب نشته، موږ ټول د خدای ستایو، زموږ وجود ستا لاس کې دی، که نن یو رګ دې راله کټ کار څه ختم. الله موږ معاف کړه خدای، موږ معاف کړه. دا ټول مجلس وبخه خدای، دا ټول اجتماع چې خو د دې ځای نه خورېږي معاف یې کړه، بخلې رخصت کړه، بخلې. ګناهګار یو، موږ دا نه وایو چې نه یو، د هر یو کس ګناه که وشمېري د شمېر نه زیاته ده. زموږ ګناه د دې اونو د پاڼو نه، د دریاب د قطرو نه، د شګو د ذراتو نه زیاته ده. خو الله ستا رحم خو د دې نه زیات دی، ستا کرم د دې نه زیات دی خدایه. رحمانیت، رحیمیت او کریمیت الله زموږ په حق استعمال کړه، او موږ معاف کړه، په موږ کرم وکړه، په موږ رحم وکړه. الله چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې، کورونو کې روغ صحتونه او شفا ورکړي. زموږ دغه طالب العلم بیمار دعا وکړه چې الله شفا ورکړي. څومره بیماران دي الله شفا ورکړي، الله شفا ورکړي. الله ته چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله د بې کسو بې څوکو ته مدد شي، د بې اسرې الله تا سره شي. الله ته زموږ نه راضي شي، بې اولاد اولاد ورکړي. الله چې تا چاله فیصله د اولاد نه ده کړې څوک نشي ورکولی.
چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکي نارینه اولاد ورکي زمونږ غېږې زمونږ د نارینه نسونه ډکې کې الله حافظان وسي بچي دنه غواړو حافظان دنه غواړو عالمان دنه غواړو او د باصلاحیت با کرداره دنه غواړو پروردگار زمونږ د دې ملک پاکستان حفاظت وکړه الله ته حفاظت وکړه الله ته حفاظت وکړه خدای د دین او د ایمان حفاظت زمونږ وکړه الله د دې ملک د ټولو ادارو او د ټولو افرادو الله د ټولو مسلمانانو د زنانو وړو ماشومانو حفاظت وکړه الله د قرآن پرانا د عمل کا بات کا د پیغمبر د سنتو پرانا د عمل کا بات کا الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کا یا الله د غزه د مسلمانانو مدد وکړه الله د غزه د فلسطین او د کشمیر غیر چا پیرج څومره مسلمانان په تکلیف کې پراته دي الله ته مدد وکړه ظالمان يهوديان کافران په خپل قهر هلاک او تباہ کړه الله او د نوم مسلمان پروردگار حفاظت وکړه د حرمین والله حفاظت وکړه الله زموږ د ایمان او د پټکو د دین او خدای د قرآن حفاظت وکړه یا الله چاته څه مشکلات دي پریشانی دي په خوشحالو یې بدل کا زموږ بعضې دوستان دي محتمم سے مفتی صاحب څه نومونه ما ته ولیکل څه نور دي د هغې نومونه داخلم په اخلاص په دعا کوئ یو خو زما دا رور دا چې موږ سره کشر واره ناست دی حاجي طلا محمد خان زمونږ د سواتو چې زمونږ د مدرسې ډېر خدمت کړی ډېر اخلاص یې کړی شک په دې کې نشته چې زمونږ د ممال وایي چې زه مفتي صاحب ته جنن چې د په کرسۍ کې راولو په کټ کې راوړو خو چې د مجلس ته راوړو خو بیمار دی غریب ډېر خدمت زمونږ د محتمم صاحب لکه د رور په شان دی دعا ورته وکړه چې الله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي دا بچی نصر الله خان دی عبدالله خان دی د هغوی هم دا راغلي دي دلته موږ سره ناست دي دعا وکړه چې الله اتفاق نصیب کړي د بچو الله د اختلافاتو نه وساتي او الله د زړه مقاصد پوره کړي او الله د هر قسم مخلوق د شر او د فتنو نه په امن کې وساتي دا زموږ نور ملګري دي دا مفتی صاحب ډاکټر مختار صاحب دی د عثمانزو او اشفاق خان موږ سره مدرسه کې ډېر لوی تعاون کړی ټول کال او یو حاجي صاحب دی ژوند الله جي صاحب دی درې دی حاجي عبدالمالک صاحب دی د پېښور زما یو دوست دی حاجي معلم صاحب د بخشو زما یو بل دوست دی په اسلام آباد کې پاتې کېږي حاجي نواز خان دی د 430 اسلام آباد کورونل ته پاتې کېږي یو بل دوست عبدالوهاب صاحب مروان والا یو بل دوست په دغه کې پاتې کېږي په بار ملک کې د انګوري شفیع الرحمن حاجي صاحب دا زموږ بل دوست حاجي جان زیب صاحب دلته کې ناست دی او دارنګې زمونږ دا نور دوستان دي دا ملیشیا ته زه تللی وم حاجي داود صاحب دی باچا خان صاحب دی علي صاحب دی دا زمونږ حاجي نور احمد صاحب دا دلته راغلی دی هلته زما دوستان دي الفاروق والا فاروق صاحب دی واجد صاحب دی او دغه رنګې عرفان صاحب دی او دا زما یو بل دوست دی اټک دی سعید خان محمد شیر صاحب دی او حاجی بشیر صاحب آزاد دغه والا او زما یو دوست د کوټې حاجی حفیظ الله صاحب دا دوستان دي زمونږه نورم ډېر ملګري دي خو ما د چا نومونه یو بل دوست هلال صاحب نوم دی دلته سولرو کار کوي څه مشکلات دي ما چې دا کم نومونه واغېستل کم مې وانه غېستل په ټلیفونونو راته ویلي دي ګنې الله ته معلوم دي مونږ ریاکاري نه کوو ټولو ته دعا وکړئ چې خدای پاک ټول مشکلات په خیر او په عافیت باندې بدل کړي الله د پریشانو فتنو نه وساتي الله په مالونو کې برکات واچي دا زمونږ نور دوستان دي فیض محمد خان دی زمونږ د پریس ډېر خدمت کوي د مدرسې زاهد صاحب دی ورسره صدیق الله نور دی د دوی د ټولو ملګرو ته دعا وکړئ او چې الله د خیر او برکت زندگی نصیب کړي او د دې والدینو ته خصوصا د فیض محمد صاحب والدین ما ته د بچي په نظر ویلي دي نو الله ته د آخرت خوشحاله او برکات نصیب کړي دا زموږ ډېر غټ غټ علما راغلي په سټیج موږ سره ناست دي مولانا سمیع الله صاحب دی دا مولانا رسال صاحب دی زموږ دا بچی موږ سره فارغ شو داغه باجا دا علاقې دی او دارنګې زموږ دا څه نومې دی دا دوستان دي حاجي او حمید الله صاحب داسې نور ملګري را سره په سټیج باندې ناست دي باندې نومونه هیر شو
زمونږ د محمد جنس امیر صاحب محترم هغې عارف مولوي صاحب دارنګې نور علما دي خو چې مولانا حسین علي جان صاحب دي دا ټول علما دلته کې راغلي دي ناست دي چې مانه خفه نه شي بس الله ته معلوم دي الله د ټولو علما چې څومره دلته ناست دي د وزیرستان نه د مردان نه د نوخار نه یو ځای بل ځای نه پروردګار د ټولو په علومو کې برکات واچي او د خیر او برکت زندگی نصیبه کې زما یو بل دوست دی د دې نوخار دی او هغې ته څه په تربوروالی کې څه جنجال شوی دی او لږ پکې لګېدلی دی مړ دی عمر حاجي صاحب دی هغې ته دعا وکړئ چې الله تعالی اتفاق او اتحاد راولي لی روغه راولي نور دوستان دي زما د پېښور نمونه نه اخلم څه مردان کې دي څه بیو ځای بل ځای دی الله ټولو له د خیر او برکت او خوشحالو زندګي ورکړي یو زنانه ده هغه نن پر موږ سره نن په دې تاسو په دې خوراک کې خو دغه کړی دی او څاروي ملال کړی دی او بار ملک کې پاتې کېږي در دې درې د علاقې خو بار ملک کې دعا ورته وکړئ ډېره غریبه پریشان وي و چې په ما او زما په بچو الله دې په هغې د هغې په بچو باندې او د هغې په انګېند نوسو دا کال راتلونکي کال نه ټوله زندګي په خیر او خوشحالو په صحت او عافیت تېره کړي زما یو بل دوست دی هغه ما ته وي نه به زما نوملې نه به مې د کلي نوملې خالص د الله د رضا دپاره طالبانو سره ټول کال څه تعاون کړی دی دعا ورته وکړه چې الله د هرې پریشانۍ نه وساتي الله په خپلو بچو خوشحاله کړي الله بیمارۍ له روغ صحت ورکړي الله والد صاحب په قبر انوار نازل کړي والدې صاحب الاهلیې له الله روغ صحتونه ورکړي او غلم خدای روغ صحت سره د عافیت نصیب کړي یا الله چې چا مونږ ته ټلیفونونه کړي دي چا په خطونو په ذریعه ویلي دي د چا په زړه کې څه تمنا ده خدای ته ولا پوره کړي الله ته ولا پوره کړي او د هر قسم پریشانو فتنو آفتون الله په امن و امان کې وساتي او د خیر او خوشحاله زندگی نصیب کړي الله دعا وکړئ دا زمونږ دوست دی عمر حیات صاحب زمونږ ډېر قریبي دوست دی دته هم دعا وکړئ چې سره د بچو یې خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي زما والدینو ته لږ دعا وکړئ زما مور او پلار زما یو ترور زما استاده ده زما خور وه مړه ده او په قبر کې پراته دي لږ د اخلاص دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د قبر لوړ درجات نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي او انسان د که څه تقصیرات شوي الله دې معاف کړي زموږ د انیس احمد والده لږه بیماري دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي زما ارونه دي فاید احمد یوسف احمد د هغې بچو ته دعا وکړئ زما خویندې دي ناجوړی اکثر بچو ته دعا وکړئ چې الله زما د رونو زما د خویندو د هغې د اولاد د خیر او برکت او خوشحالو زندګي نصیبه کړي ځکه د رشته دارانو خلکو ته تمه وي موږ ته دعا کوه نه م وایي نو زما اړه غواړي چې وکړه هر سړی په دې خوشحالېږي چې څومره زمونږ زمان دي زمونږ اوښیان دي د هغې بچي دي نوسان وسي دي زه خو د ټولو دپاره د دین خیر غواړم خدای د دین او د دنیا خیر نصیب کړي د شرونو او د فتنو نه امن کې وساتي یا الله چې څوک موږ ته زمونږ دین ته زمونږ ایمان ته زمونږ وجودونو ته زمونږ مال ته زمونږ وطن ته زمونږ اسلام ته خدای څوک هم سازشونه لري خدای د هغه سازشونه موږ په حفظ و امان کې وساتي یا الله دا غا سازشونه په حفظ و امان کې وساتي اللهم من ارادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم في نحورهم اللهم احفظنا من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته يا رب العالمين الله دا رسول الله مبارک اتباع او تابعداري مناسبه کې ډېرو طالبانو زموږ ډېر خدمت وکړو دا کون کال الله تعالی د خیر او برکت او خوشحالو زندگی ورکړي دا سکیورټي انتظامی والا ته دعا وکړي چې الله ول د ډېر خیر او خوشحالو زندگی ورکړي دا موږ د متمنځو کمیټې والا کم دوستان دي شاد خان او دغه مرګري ډېر خدمت یې وکړو دعا ورته ونکړو دا خیانت دی الله تعالی خیر او خوشحالو زندگی او د برکاتو نصیب وګرځولی کې او دا انتظامی والا چې څومره زموږ خدمت وکړو کاغه په سپینه جامه کې دی او کاغه په وردو کې دی الله د ټولو د خیر خوشحالو زندګۍ نصیب کړي زما سره چې دا کم مرګري ګرځي زموږ د ډرایور صاحب دی دا نور سیکورټي والا عبدالقیوم دا نور مرګري دعا وکړئ چې الله د خیر او خوشحالو برکاتو زندګي نصیب کړي او د دې والدې صاحبې ته دعا ورته وکړئ دی او بچی دی دوبه کې ټریننګ دی چې الله کامیاب کړي او زموږ د مفتی صاحب والدې صاحبې ته دعا وکړئ بیماره ده چې الله روغ صحت ورکړي د برادران دي رونه دي هغې ته ټولو ته دعا وکړئ چې الله د خیر او خوشحالو زندګي نصیبه کړي که ده سره هغوی تعاون ونه کړي دی د دین خدمت نشي کولی الله دې محسن صاحب دی ورت الله صاحب دی او شکیل جان صاحب دی ټولو له عبدالمنعم جان مو ته مونږ وی الله د خیر او خوشحالو زندګي ورکړي د دې اهلیې محترم ته بچو ته نعمان دي ته ټولو ته دعا وکړئ چې الله د خیر
خیر او خوشحالو جون نصیب کی او د تم دعا کې دې مرګري تا سبحان الله تا فهیم جان مولوی صاحب والد صاحب جان مولوی صاحب شیخ صاحب بیمار دے چې الله روغ صحت نصیب کی خدای ټول جمع او بخي ټول له خیر او خوشحالو زندگی نصیب کی او چې دا چا پړه کې اخیری خلاصه دا سر مان او حاجتونه دي پروردگار پوره کې وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد